چې یو سړی د انسان نه کله غواړي او انسان ته کله ضرورت وي بوټانو پسې نښتي پالش تلو پسې نښتي پالش سټي ورله د هغه چې کوم دی بده خبره په تا باندې ښه لګي د هغه بده خبره چې کوم ده نو د هغې ته تایید کړې او ډېره ښه خبره یې وکړه خانه نو چې د یو انسان ته چې کوم دی یو انسان ته ته ځان نه سپی جوړولی شي مخې ته ورته ناست د بوټان ولې سټې په دې ژبه باندې یو انسان ته ځان نه سپی جوړولی شي خدای پاک خو ټول سیستم پیدا کړی دی که خدای پاک کوم تعریف بیانول پکار دي که نه هغه به کله بیانوي هغه په زندګۍ کې راوله او جاړه ورته که نه مینت ورته وکړه هغه ته وکړه که نه مقدسه مینت ورته وکړه پلیت مینت نه مقدسه سټل وکړه قرآن مجید چې کوم دی ښکل کړه ما وی چې کله زه د دې شپږو واړو حمدیه اشعارو چې کوم دي په اردو کې تشریح وکړم نو زه به یو لیکچر داسې هم ډیلیور کوم او تاسو سره به شریکوم چې په هغې کې به په هغې کې به مونږ ایز ا هول د دې شپږو واړو شعرونو چې کوم دی په پښتو کې تشریح کوو زما په یوټیوب باندې د راتګ دلته کې د وضاحت کولو دلته کې د تشریح کولو دلته کې د لیکچر ډیلیور کولو دلته کې د لیکچر شیر کولو د دې مراد او مطلب او مقصد سره مین مقصد زما دا دی چې زه ستاسو کنسپټ کلیر کړم ستاسو ګایډ ته ضرورت رانشي ستاسو رټې ته ضرورت رانشي چې تاسو ته یو سړی شعر مخې ته کېږي تاسو ته پته لګي چېرې د دې به تشریح زه څنګه کوم نو دا خبره تاسو زده کړه چې څوک ډېر زیات عقلمند او سمجدار وي د هغه د قابلیت او د هوښیارتیا راز چې کوم دی هغه به دا وي چې هغه به الله تعالی خالق او مالک ګڼي او کوم سړی چې الله تعالی خالق او مالک ګڼي هغه هوښیار شو خو د دغې هوښیارتیا راز څه دی دا د الله تعالی له طرفه ده دی په خپله باندې دومره هوښیار دی د الله تعالی چې کوم دی نو دی ځان طرف ته راوغوښتو او الله تعالی به له ذهن کې دا خبره واچوله نو چې دا شی خپل الله تعالی پېژني که نه خپل خالق او مالک پېژني نو په تا د توپ لعنت شي کمال ته ګوره د ماهر القادري چې هغه په تاسو باندې د الله پاک پېژني فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار داغه یو خالق کم یو خالق ذره ذره کی شہادت کے خدا ہے موجود کم یو خالق پتے پتے کو ہے ثانی کی صفت کا اقرار زنو چې تا اوس ته خپل خالق او مالک ته پیژنې نو اوس تعریف هم دا بیان کړي یار حمد ثنا مدد بدل چا بیان اوس چې تا اوس او پیژن د خپل خالق مالک ته پیژنې اوس په مدد تعریف بدل چا بیانې حمد ثنا بدل چا بیانې خدا غوړ یوه ته نه بیانې ستانه علاوه څومره چې مخلوق ته دا بیانې دا ستا کار دی ډیوټي د مین کس دی اشرف المخلوقات دی ته به د ټولو نه مخکې کې او که ته نه کښې نو دا دې وګوره نور مخلوق هم موجود دی هر یو مخلوق چې خدای پاک پیدا کړی هغه پرې حمد ثنا او تعریف بیانې ستا په شانتې نه دی چې احسان فراموش یې نمک حرام یې اوس درته په دې اخري شعر کې وایي اخري ورته مونږ ځکه وایو چې په دې کې شاعر خپل نوم یا تخلص نه دی استعمال کړی که فرض که دا پکې استعمال نه بیا به ورته مونږ مقطع ویلې وه د 11 جماعت جماعت نه جماعت خواهش نه خواهش د دې